نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزتمندو موجوده چې کوم صورتحال په ملک کې چې په پوره دنیا کې روان دی د کرونا وایرس متعلق چې دا داسې یو متعدي مرض دی د یو نه بل ته لګي، نو الله پاک دې د هر مؤمن مسلمان حفاظت وکړي. الله جل جلاله دې دا بیماری راویستې د دې دنیا نه په خپل فضل و کرم رحم سره اوچته کړي. عزتمندو حاضرینو، د دې مرض نه د بچاو د پاره او د دې مرض نه خپل کور او بچی خزا چم گاون پوره مسلمانان د بچ کولو د پاره یو بهترین عمل دی چې هغه عمل مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه نه منقول دی. اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې کله داسې یو وبا خوره شي او داسې یو مرض خور شي چې پاغي کې روزانه په زرګونو باندې خلک مري، نو هغه وایي چې په داسې صورتحال کې یو کس 3 پیری درود شریف وایي، بیا 3 پیری سورة الفاتحه وایي الحمدلله رب العالمین، 3 پیری سورة قدر انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر د اخره پوری 3 پیری دا وای، او 3 پیری چې د آیات شفا وای، آیات شفا 3 پیری وای. نو آیات شفا دا دی آیات نمبر 1 ویشفی صدور قوم مؤمنین، نمبر 2 واذا مرضت فهو یشفین، نمبر 3 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، 4 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، 5 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، 6 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. دا 6 آیاتونه هر یو آیات 3 پیری وای، او بیا په آخر کې 3 پیری درود شریف وای، بیا یو لوی مټکا منګې یا لوی کولر پاغي باندې دا دم کی، ثابت کور والا ثابت ورځ دقه وبس کی، بیا چې سباشي بیا وبدم کی او وبوس کی، خپل کور والا سمره خلکی یاران دوستان چم گاون. نو اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلی چې ان شاء الله العزیز دغه وبا او دغه مرض به دې کسانو ته نه لګي. نو دا عمل چې څومره کسان زمونږ دا ویډیو ګوري او دا عمل تاسو واورئ، نو دا د اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه ویلی شوی لیکلی شوی عمل دی چې داسې وبا راشي په هغه صورت کې دا عمل کول، نو د پاره د ثواب چې دی مخې ته شیر کوي او نور خلکو ته یې ولیږئ د پاره د عمل چې د دې مرض نه الله پاک څنګه حفاظت وکړي. حکومت پاکستان چې مونږ ته کم تدابیر ویلي دي د هغې هم چې دی استعمال پکار دی، د هغه تدابیر هم خیال ساتل پکار دی، هغه د توکل خلاف نه دی، لاس نه میلا وهل دا فرض واجب نه دی بلکې مستحب عمل دی. څومره تدابیر چې هغه خی هغه هم کو او د هغې سره مونږ اعمال قرآني هم کو، په دې یقین سره چې ان شاء الله العزیز الله پاک به د دې مرض نه هر مؤمن مسلمان چې دا عمل کوي یا علماء کرام نور کم اعمال خی هغه مونږ کو ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ حفاظت کوي. واخر دعوانا الحمدللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.